ما دا صحابي یو واقعا بیان کړی و خلاد بن رافع رضی الله عنه نبی رسول الله هغه صحابي ودرېدو په منځ باندې خلاد بن رافع رضی الله عنه دې صحابي زر منځ وکړو دغه حدیث ته معلومیږي دا چې دا اطمینان سره منځ کول دا فرض دي دغه امام شافعي صاحب فرض اخلي چې په اطمینان سره منځ کول فرض دي امام شافعي مونږ ویو چې په اطمینان سره کول دا واجب دي چې مطلب سره په اطمینان سره حقته برش دا واجب دي زمونږ په نس امام شافعي صاحب وایي فرض دي نو هغه صحابي خلاد بن رافع رضی الله عنه راله جمعات کې ودرېدو مونږ یې وکړو نبی له سلام ته فرمایل وي قم فصلي فانك لم تصلي وي منځو کا پاسه منځو کا تامون نه دی کړی صحابي وته وي ما خو منځو کو تاونه لیدم نبی له سلام ته فرمایل حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا وشري او حتى تطمئن قائما وي ته په اطمینان سره ولاړه ونکړه رکوع دی ونکړه سجده دی ونکړه نو د دې وجه نو وساده امون نه شي ته دوباره منځو وشري په دې باندې نو دا غلطي واجب پاتې شوی دی تاسو ما ویل چې د واجبات تیر شوی دي او د واجب په ترک سره په دې باندې سجده سهو راځي او د سجده سهو مې ته دوه طریقې ذکر کړې یو خو مشهوره طریقه دا تاسو ما ویل چې چاني اوریدلی نو مشهوره طریقه خو زمونږ استاد دا ده سړی سجده سهو کوي نو د عبده و رسول پورې به وي دوه سجدې به وکړي بیا به الله بیا به تحیات شروع کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پورې به وي بیا به سلام واړي دویمه طریقه علما دا ذکر کوي ناشنا طریقه علما فرمایي محدثین هغه فرمایي چې دویمه طریقه د سجده سهو دا ده چې التحیات نه شروع کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پورې به وي او شری په دې باندې سلام به واړي دوه سجدې به وکړي چې دوه سجدې دې وکړي د دې دوه سجدو نه بعد به بیا تحیات شروع کی او عبده و رسول پورې به بیا به سلام واړي دوه طریقې شولې د سجده سهو دوه طریقې شولې نو علما وایي صحیح طریقه دا اولنۍ ده دا کومه چې ما تاسو دویمه بیان کړه دویمه معنی دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پورې به وي سلام به واړي بیا به عبده و رسول پورې وي او دا بل طریقه مشهوره ده په مونږ او تاسو کې دا کومه چې مونږ عامه کوو چې عبده و رسول پورې وایو بیا دوه سجدې وکړو بیا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پورې وي دا مشهوره طریقه ده او شریف دې باندې بس دا سلور فرایض شو او سبب ان شاء الله دا مصنف رحمت الله علیه د مون سنت ذکر کوي دا اودس سنت ذکر کوي نو تاسو به وایئ چې په اودس کې سنت ذکر کوي په فرض او په دویمه درجه د واجباتو ده کنه نو په اودس کې واجبات نشته وایي څه دی په اودس کې واجبات نشته د دې وجه مصنف رحمت الله علیه دویم باب سنن الصلات ذکر کوي چې باب دې په بیان د مون په مونږ کې د سنت په اودس کې د سنت وایي څه دی باب سنن الوضوء باب دې په بیان په اودس کې د سنت